أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. سورة نساء 12 نمبر آیات دے سلورم سپارہ دا. مخی آیات کی مسئلہ د میراث ذکر شوا چاغی تا اغا کسانو مسئلہ ذکر شوا چه کم سببیو کم دا نسب دا وجنا اغوی تا میراث رسیدونو اغا ذکر شو. اوس مسئلہ دا میراث د زوجیت ذکر کوي خزا خاون او هغې سره متعلق مسله د غرور خور ذکر کوي کم چې د مور نه دي. نو فرمایي ولکم نصفو ستاسو د پاره نیمه ده. سړو ته خطاب کوي خاوندانو ته. ما دا اغا مال ترکه چی پریخی وی ازواجکم بیبیانو ستاسو خو کلا ان لم یکن لهن ولد کلا چی دا غوی دا پارا اولاد نی یو خزه مړه شوه بچی نشته نو چې بچی نشته دی نو خاون به تی نیم مال په میراث کې والی او باقی نیم مال چې پاتې شو هغه به په نورو عصبو باندې تقسیم شي څنګه چې مخکې مسله د میراث مخکې آیات کې ذکر شو. فإن کان لهن ولد اوس که ښځه مړه شوه او د هغې دپاره اولاد وي نو هغه مسله ذکر کوي. فإن کان لهن ولد فلکم الربع که د دې ښځې دپاره اولاد وي نو بیا خاوندانو ته وایي فلکم الربع ستاسو دپاره بیا څلورمه حصه ده. نو ټول مال به څلور حصې شي. یو حصه به تې خاون والی او باقی مال به په نورو ورثو باندې تقسیم شي لکه څنګه چې مخکې آیات کې ذکر شو. خو کلا من بعد وصیت یوصین بها او دین وروسته د ادا کولو د وصیت نه چې وصیت کړی وي دوی بها پاغې سره او دین او وروسته د ادا کولو د قرض نه. ځکه دا وصیت او قرض دا یو مضبوطه مسله ده نو هر یو سره جدا جدا ذکر کړی ده چې څوک دا اونه وایي چې کیدی شي د ښځې وصیت او د ښځې قرض دا به نه چلی. نه د ښځې په خپل مال کې خپل ملکیت دی نو دې کې دا مسله ذکر شوه چې خپل ملکیت کې د خاوند اجازت ضرورت نشته نو ښځه که چاته وصیت کوي نو بالکل کولی شي. دې کې خو هغه مال چې کوم د ښځې ذاتی مال دی مثلا مہر کې کم مال ملو شوی هغې ته نو دای ذاتی مال دی. اوس هغه مہر خوري صدقه کوي او چاته وصیت د هغې کوي سوځي غورځي چې څه پې کوي هغه خپل کار دی. هغې کې د خاوند
د اجازت ضرورت نشتا، نو ځکه ذکر کړه چې من بعد وصیه رستا د ادا کولو د وصیت نه یوصین بها چې وصیت کړي هغوی بها په دې سره او دینن او رستا د ادا کولو د قرض نه. قرض وی پې نو اول به قرض ادا کې، وصیت کړي اول ته وصیت ادا کا، بیا غې نه رستا باقی میراث تقسیم کا. ولهن الربع مما ترکتم او دا غوی د پاره څلورمه ده. مخکې سړی ذکر کو ولکم نصف، ستاسو د پاره نصف ته، او دلته وی هغوی د پاره غیاب صیغه د غایب ذکر کړه او په ولکم کې صیغه د مخاطب ذکر کړې وه. مفسرین فرمایي چې په دې کې اشاره ده د خبرې ته چې ښځې د پاره غایبواله دا ضروری ده، مطلب پرده ورته ضروری ده. نو الله تعالی خزو ته داسې د مخاطب صیغه ذکر نه کړه بلکې د غایب صیغه ذکر کړه او دې کې اشاره وشوه د خبرې ته چې ښځې د پاره پرده ضروری ده. ځکه ښځه چې څومره پرده کی نو دومره د دې عزت او عظمت او دومره د دې قدر زیاتی، څومره بے پرده کیږي نو دومره بے عزت کیږي. نو فرمای ولهن الربع او د دې ښځو د پاره څلورمه ده مما د اغنا ترکتم چې تاسو پریخي ای سړو. نو ګوره سړی بیا مخاطب کړه او سړی خو مړ دی ځکه مړی ذکر کوي چې تا پریخي یعنی ته مړ شوی او تا نه کم مال پاتی، نو ښځه به په هغې کې څلورمه حصه علي. خو کله ان لم یکن لکم ولد که نوي ستاسو د پاره اولاد، سړی مړ شو اولاد یې نشته دی، نو چې اولاد یې نشته نو اوس به دا ښځه د دې مړي د مال نه د دې خپل خاوند د مال نه به څلورمه حصه په میراث کې والي. ټول مال به څلور حصې شي، نو یوه حصه به ته ښځه والي او باقی به په نورو ورثو تقسیم شي. فإن كان لكم ولد کوي ستاسو د پاره ولد اولاد فلهن الثمن، نو د دې ښځې د پاره اتمه ده ښځو د مما د هغه ترکتم چې تاسو پریخي. سړی مړ شو د سړي اولاد شته، برابره خبره ده اولاد د دې خاوند نه یو که د بل خاوند نه، اولاد د دې ښځې نه که د بلې ښځې نه، خو اولاد شته. نو چې شته نو د ښځې ته بیا اتمه حصه رسی. دا مسله د ښځو مسله کې ښځه مړه شوه اولاد یې نشته نو سړی به نیمه حصه نیم مال ته اخلي، خو که اولاد شته نو څلورمه حصه بالي. اوس برابره خبره ده د اولاد د دې خاوند نه دی او که د بل خاوند نه دی. مطلب یو ښځه ده کونډه بچی دی ورسره او د یو سړي سره نکاح وکړله، نو بچی خو یې مخکې نشته، اوس دا ښځه مړه شوه، نو چې مړه شوه د دې سړي نه بچی شته که نشته، خاوند ته به څلورمه حصه رسي، ځکه د بل خاوند نه خو بچی شته که نه. که د دې خاوند بچی نه دی نو د ښځې خودي د ښځې په مال کې د هغوی خپل حق، د هغوی مور ده نو د مور په مال کې د هغوی حق شته. او دارنګ سړی مړ شو خاوند مړ شو نو د ښځې د پاره څلورمه حصه ده اله چې کله د دې اولاد نه. ها که اولاد و برابره خبره ده د دې ښځې نه که د بلې ښځې نه، نو بیا د ښځې ته د دې سړي په مال کې اتمه حصه رسی. د دې ښځې نه اولادو که د بلې ښځې نه، خو سړی مړ شو نو اوس به د سړي مال کې د ښځې ته اتمه حصه ورسیږي. دویمه مسله ولهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد. د ښځو د پاره څلورمه ده که چرته د سړو اولاد نه، د سړي اولاد نشته نه د ښځې نه نه بلې نه، نو ښځې د پاره څلورمه حصه رسی. اوس که ښځه یوه ښځه نه ده، دوه دي، درې دي، څلور دي، ځکه سړي د پاره څلور ښځې جایز دي، نو دا څلور واړه ښځې به په دې څلورمه حصه کې شریکي، زیاتی به نه ورکول کیږي. مثلا سړی مړ شو
4000 روپے ته پاتې شوې نو 4000 کې سلو بچی نشتا د یوې ښځې نه هم نشتا نو په 4000 کې اوس د ښځې ته 1000 روپے رسی نو دا 1000 روپے به د سلور واړو ته په شریکه رسی ځکه سلور ښځې دي نو ځان له به نیمې کې 2.5 به جیب کې واچئ او مزې به پې کوي دارنګ سړی مړ شو اولاد شته نو چې اولاد شته دی نو اوس د ښځې ته 8مه حصه رسی نو چې 8مه حصه رسی نو که سلور ښځې نو سلور ښځې به په د 8مه حصه کې شریکي 4000 ته پاتې وې نو 4000 کې 500 روپے د سلور واړو ښځو ته په شریکه رسی 8مه حصه 500 راځي نو 500 روپے به دا سلور واړه ښځې په شریکه والی او باقی 3.5 روپے هغه به په نورو ورثو باندې تقسیم شي نو فرمای ولهن الربع د ښځو دپاره څلورمه ده مما د هغه مالنا ترکتم چې تاسو پرېښئ خو کله ان لم یکن لکم ولد که نه وي دوی دپاره ولد اولاد دی نه ستاسو دپاره اولاد فان کان لکم ولدن که وي ستاسو دپاره اولاد فلهن الثمن نو ښځو دپاره 8مه ده مما دا اغمالنا ترکتم چې تاسو پریخې من بعد وصیت رستا دا ادا کولو د وصیتنا تو سونا چې وصیت کوي تاسو بیا پاغه سرا او دین او رستا د ادا کولو د قرضنا قرض وی په یا وصیت کړي نو پهله به اغا دا شي او رستا به میراث تقسیم شي دا سلور مسلې ذکر شوي اوس یو بل مسله ذکر کړي وَإِن كَانَ رَجُلٌ کچری وی سړی یا زنانا یورثو چې میراث وړلی کېږي هغه نه کلالتن کلاله او امرأتن یا ښځه وي کلاله کلاله څه ته وایي نو علما فرمایي په دې کې اختلاف هم دی خو د جمهور علماو قول دا دی د اکثرو صحابه کرامو قول دا دی چې کلاله هغې ته وایي چې د هغه اصول او فروعو کې نران نه اصول مطلب پلار نیکی نه برا فروع لاندې پلاری نه یا لاندې اولاد نه اولاد کې نر اولاد الکانی نه نو دې ته کلاله وایي میراث چې ورته وایي پښتو کې عام طور نو که چېرته دا میراث یعنې پلاری نه او اولاد نه لکه مفسرین فرمای چې اکثر صحابه کرامو قول په کلاله کې دا ده من لا ولد له ولا والد له چې داغه ولد نه بچه او والد نه پلار نه نو دې ته کلاله وای او بیا د پر روایت د شعبی رحم الله سره ذکر کوي چې تپوس کړي شو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه په بار د کلاله کې فقال نو وی فرمایل انی ساقول فیها قولا برأی ز پدې کې قول کوم په خپل رائے سره په خپل اجتهاد سره فإن كان صوابا کدا صحیح حق ته رسیدلو فمن الله نو دا به د الله د طرفه وإن كان خطأ فمني که خطا نو زما د طرفه وي ومن الشیطان او د شیطان نه وي نو بیا به دا زما قولی یعنی د الله د طرفه بنی نو بیا و فرمایل چې زما قول زما رای پدې کې دادا چې هغه کس ته وایي چې هغې بچی نه نر او پلار نه نو دې ته کلاله وایي نو دا زنانه او که سړی خو چې پلار نه او نران اولاد بچی نه نو دې ته کلاله وایي اوس چې دا مړ شو خدا د پاره سوګي ولهو اخن او اختن ورور او خور ورتئی نو فلکل واحد مور پلار او اولاد خو نشتا نورور او خور فلکل واحد ار واحد د رور خور د پاره منهما د دواړو نه السدس شپږم دا شپږم حصہ به د رور خور تا ار واحد د پاره بشپږم ورکی یاد ساتي دلتا د دې اخون او اختن مراد هغه رور خور دي چې صرف د مور نه دا رور خورواله شریعت کې په درې قسمه ده
یو ته اعیانی وی. اعیانی هغه رور او خور ته وی چې د مور او پلار شریکی، یعنی د یو مور پلار نه کم ته چې مونږ پښتو کې سکه وایو، نو کم چې سکه دی مور پلار شریک هغې ته اعیانی وی. د دوی مسله به د صورت په آخر کې راشي. یو علاتی دی، د علاتیو مسله به هم د صورت په آخر کې راشي. علاتی هغې ته وی چې پلار یوي خو مور جدا جدای، د بیلې بیلې مور نه پلار یوي، نو دی ته علاتی وی. د دې مسله به هم د صورت په آخر کې راشي. چون کې د دې تعلق د سړی سره ده نو د دوی حصہ جدا ده، نو د صورت په آخر کې ذکر کیږي. درې نمبر کې اخیافی دی. اخیافی هغه رور خور ته وی چې هغې کې د مور نوی خو پلار بیل بیلی، یو ښځه ده یو سړی سره نکاح وکړه هغې نه اولاد پیدا شو، یا طلاق ورکو یا ته خاون مړ شو، وروسته د عدت نه بل سړی سره نکاح وکړه، نو چې بل سړی سره نکاح وکړه هغې نه اولاد پیدا شو، نو دغه رور خور دا خپل منځ کې اخیافی رونه خویندې دي، ځکه مور کې شریکی دي خو پلار جدا جدا دی، نو دې ته اخیافی وی. نو دلته چې کوم مراد دی دغه دریم نمبر مراد دی اخیافی، یعنی مور کې شریکی مور یوی خو پلار جدای د بیل بیل پلار نه پیدای، نو دوی مراد دی. ولهو اخن او دوی د پارا ورونی اور اخن رور یا اختن یا خوری من الام بالاتفاق. تفسیر خازن زاد المسیر معلم التنزیل دی فرمائی ولہو اخن او اختن دوی دا پارا رور یا خوری خو من الام دا مورنا بس. فلکل واحد دا ار واحد دا پارا منهما دا دی دوارونا السدس شپگم دا دی تبیا شپگم رسی. فإن کانو اکثرا کزیاتو من ذالک دا دینا رور خور نئی زیاتی دا دون زیات، نو فهم شرکاء فی الثلث، نو دا ټول به شریکی په درېیمه حصه کې. مفسرین فرمایي فیه اجماع، په دې کې اجماع ده که چرته اولاد د مور داسې اذا کانوا اثنین فصاعدا دوی یا دو نډیری نو یشترکون فی الثلث، دی مشترک دی شریک دی په درېیمه حصه کې، د دوی نارینه یو که زنانه، نو دورونه خويندې یا د دینه زیاتی، نو دوی به بیا درېیمه حصه کې شریکی، مطلب د مړي نه کم مال پاتې ده نو به درې تقسیمه کې 3,000 دي، نو 3 تقسیمو کې 1,000 روپۍ راځي، په دې 1,000 روپو کې دا ټول شریک دي دارونه خويندې، باقی 2,000 چې کمې پاتې دي نو ابه نور ورثو ته ورسیږي. نو فرمائی فهم شرکاء فی الثلث، دی شریکان دی په درېیمه حصه کې، خو کله من بعد وصیت وروسته د ادا کولو د وصیت نه، یوصا چې وصیت کیدی شي بها پاغې سره، او دین او وروسته د ادا کولو د قرض نه، نو وصیت به ادا کی قرض هغې نه وروسته به میراث تقسیم کی. غیر مضار نبی ضرر رسونکې، وصیتا من الله دا په حکم دی د طرف د الله نه، غیر مضار نبی ضرر رسونکې، نو دا غیر مضار تعلق د وصیت سرم دی او د قرض سرم دی، نه به په وصیت کې دی ضرر رسونکې دا کم کس چې مري، او نه به په قرض کې ضرر رسونکې. یو سړی مري نو غلط وصیت به نه کوي، د دروغ و قرض به په ځان نه راړی، ځکه دې کې ورثو ته نقصان رسی. مثال داسې دی په وصیت کې، یو سړی دی هغه مري، نو چې کله مري نو د مرګ په وخت کې دی وصیت وکړي چاته، خو د ثلث نه زیات وکړي. څه مطلب؟ د سره ټول مال 3,000 دی، او دی چې کله مري نو دی وصیت کوي چې زما د دې مال نه 1,500 روپۍ مسجد ته ورکوي یا مدرسې ته ورکوي یا فلانکي ته ورکوي، نو دا اوس زیاتې دی. دی وصیت کوي چې خو د خپل مال په درېیمه حصه کې، او درېیمه حصہ 3,000 کې 1,000 روپۍ دي، نو که وصیت کوي نو 1,000 روپو کې د وصیت وکړي، او دی وایي دا زما 1,000 روپۍ چاته ورکوي. خو که داسې وایي چې 1,000 زما د دې مال نه 1,000 یا 1,000 نه ډېر یادې کړي، 1,100 1,200 یادې کړي، نو دا ظلم کوي، ګناه ده، داسې وصیت به نه کوي، دغه ضرر دی. یا داسې وایي چې کله مري نو خپل ورثو کې یو ته وصیتو کې بچی دي،
او دی وایي چې هلکه زما د بچو کې د فلانکي بچي ته ډېره ورکه، د فلانکي بچي ته زما د طرف نه زما وصیت دی چې 1,000 روپۍ به زیاتې ورکوي، نو دا ګناه ده، دا به نه کوي. او دا مخکې ذکر شوي و که داسې وصیت څوک کوي د ګناه وصیت، نو بیا به تاسو اصلاح کوئ. نو دې ته وایي ضرر. د ورثو په منځ کې به وصیت نه کوي، غیر وارث ته وصیت کوي شي. مطلب څوک چې میراث نه وړي نو هغه ته وصیت کوي شي، خو میراث چې چاته رسي نو هغه ته وصیت نشي کوي، دا ظلم دی. دارنګ په دې نیت وصیت کوي چې ورثو ته زما مال کې حصہ کم ورسی. مطلب مریو دی وایي چې ما نه خو دا مال پاتې کېږي د رور ته، او دا رور سره خو زما نه لګي، نو راشه دا وصیت وکړه چې د رور ته خو مې مال کم ورسی. نو دا ظلم دی، زیاتې دی. داسې به نه کوي، بس لګي دی که نه لګي خو مال دی ورته پاتې دی. په دنیا کې به دی ورسره لګولی و که نه ولې تعلق خرابو. نو اوس لګي که نه لګي، یا زما دی بچي سره نه لګي، نو راشه دا مال وصیت وکړه چې ټول ته ختم شي، نو دا ګناه ده، داسې وصیت به نه کوي. دارنګ په قرض کې ضرر رسول، مثال د هغې داسې دی چې اقرار وکړي په قرض سره، داسې چاته اقرار وکړي چې هغې کې نه لیکل وي او نه ګواهاني. ځکه قرض چې چاته ملاویږي ورکینو لیکل به کې، ګواهان به مقرره. او دی وایي چې په ما باندې د فلانکي کس قرض دی، صرف دې دپاره چې ورثو ته نقصان رسوي، د دروغو اقرار کوي او هغې کې نه لیکلي او نه پې ګواهان وي، نو دا په قرض کې ضرر رسول دي. یا اقرار کول چې فلانکي کس باندې زما کمې پیسې وي نو هغې ما ته ادا کړې، حالانکې ادا کړي نه، د دروغو وي، نو دا په قرض کې ګناه ده او دا غلط بیانی ده. یا داسې کوي چې مرینو په دغه وخت کې لکه مرض الموتی بیماری، نو دا وخت کې دی داسې کوي چې کم شیز ارزانه دی قصدن په ډیر قیمت اخلي چې زما د مال کې دی زما ورثو ته مال کم ورسی، ارزان شیز په ګران قیمت سره اخلي. یا مال دی ګران مال دی او دی په ارزانه خرڅي چې زما ورثو ته پکې، نو دا ټول ضرر دی، نقصان دی. نو دغه کې ذکر کوي غیر مضار، نه به ضرر رسون کې. وصیتا من الله، دا پوخ حکم دی ته طرف د الله نه. والله علیم حلیم، الله تعالی علیم پوی دی، پوی دی په انصاف کوونکو باندې او پوی دی په ظلم کوونکو. څوک چې انصاف کوي په دې وصیت ادا کولو کې او څوک چې ظلم کوي، په دواړو باندې پوی دی. حلیم او صبرناک دی، ظلم کوونکو ته سزا زر نه ورکوي، ځکه دا د الله صفت دی چې حلیم ذات دی. د دې دوه آیاتونو تعلق هم د دې سره دی، اسانه به وایو. تلک حدود الله، دا پولی د الله دی کمې چې ذکر شوی وصیت. ومن یطع الله، چا چې تابعداري وکړه د الله ورسوله او د رسول د الله، یدخله نو داخل به کې دلرا جنات جنتونو ته، تجری چې بهیږي به من تحتها لاندې د هغې نه الانهار نهرونه، خالدین فیها همیشه وی دی په هغې کې. وذلک الفوز العظیم، او دا کامیابي لویه ده. ومن یعص الله ورسوله، چا نافرمانی وکړه د الله او د رسول د الله، ویتعد حدوده، او تجاوز یې وکړو د پوندو د پولو د الله، کم چې حدود دی ذکر شو مخکې. یدخله داخل به کې دلرا نارن اورتا، خالدن همیشه به فیها پدې کې، وله او د دپاره عذاب مهین، عذاب دی رسوا کوونکې. ځکه د کار داسې کړی دنیا کې چې د الله حکم ته سپک کتلی دي، نو الله به هم داسې عذاب ورکوي چې هغې سره به دی سپکېږي او رسوا کېږي به. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه وآله واصحابه اجمعین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین. الله رحم کرم وکړي، ګناهونه معاف کړي، په ګناهونو هم د قلم راخ کړي، اخره خاتمه مو بالایمان کړي، ایمان د زوال نه مو ساتي، د خپل قهر او غضب نه مو ساتي، شرمندګۍ رسوای دنیا آخرت نه مو ساتي، حیا پردې را باندې واچولی کړي. کریم الله څومره بیماران د اهل اسلام یې کورونو کې، هسپتالونو کې، د ناستو کسانو کې، الله ټولو ته صحت کامله عاجله مستمره د نیک عمل لپاره ور نصیب کړي. کریم الله څومره کسان ستا د کتاب درس ته ناست دي یا ستا د کتاب درس اوري،
الله د ټولو حاجتونه پوره کې مشکلات حل کې کریم الله د ټولو جولې د خیر نه ډکې کې الله ټول د آفات او بلیات او مصائب نه په امن او امان کې کریم الله ټولو ته په نظر د رحمت سره وګوره الله د ټولو بخنه مغفرت نصیب کې کریم الله د ټولو کورونه د کور کمرې صحنونه د حلال رزق نه ډک کړي کریم الله سو قرضدار محتاج الله حاجتونه پوره کې قرضونه ادا کې کریم الله د غیب او خزانو نه قرضونه ادا کې الله سمره کسان بے گناہ جیلونو کې د دین په نسبت جیلونو کې رهایی د پاره ورته سازباب مهیا کې الله د چا کورونه آباد نه الله په خرشتو سره کورونه آباد کې الله د چا کورونه آباد اولاد نه کملا صالحه قرآن خانه دیندار اولاد نصیب کې الله د چا اولاد وی سره زمونږ د اولاد نه کملا صالحه قرآن خانه دیندار لوي کې کریم الله د چا کاروبارونه نه د حلالو کاروبار نصیب کې د چاوي برکت ورته پکې واچولې کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ اجمعین.